الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق كل خندق أبعد مما بين الخافقين. وعن حسين بن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتكف 10 في رمضان كان كحجتين وعمرتين، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. زما عزتمندو مسلمانانو حاضرینو بہار اوریدونکو، در رمضان المبارک اہم عبادتنا ټول اهم دي، او په دې رمضان المبارک په دې میاشت کې الله رب العالمین فرض عبادتم زمونږ او ستاسو لپاره مقرر کړی دی چې هغه روزې نیول دي، او سنتي عبادت هم الله رب العالمین زمونږ او ستاسو لپاره مقرر کړی دی چې هغه تراویح دي، درې سره سره اعتکاف دی، او الله تبارک و تعالی زمونږ او ستاسو لپاره واجب عمل امر لګلې دی چې هغه صدقۃ الفطر سرسایه ده. دا ټول عبادتونه په دې کې راجمع شوي دي، په دې کې نوافل هم دي، په دې کې فرایض هم دي، په دې کې واجبات هم دي، او په دې کې سنتونه هم دي. نو په سنتي اعمالو کې یو عمل هغه د اعتکاف دی چې دام سنت طریقه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اعتکاف کول په د آخرنو 10 ورځو شپو د رمضان المبارک کې، او د دې د فضیلت لپاره دا پوره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اعتکاف دا چرتم نه پرېخي، بلکې یو کال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پاتې شو، او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغي قضا را وګرځاو، او په آخر کال باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورا شب ورځ اعتکاف کړو. آخرنۍ د 10 شپې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اعتکاف کړو، او دې کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اشاره و د خبرې ته چې څومره یو انسان بوډا کیږي، د یو انسان عمر زیاتیږي، هغه له پکار دار چې نیکو له زور ورکی، د نیکی کار له زور ورکی، ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په آخرنی عمر کې 10 ورځې اعتکاف وکړ، نور به 10 کاو، او آخره کې په آخرنی عمر کې 10 وکړ چې زما د امت مسلمانانو له پکار دي، زما امتیانو له چې څومره عمر زیاتیږي پکار دا چې نیکو له زور ورکوي. نو یو د هغې فضیلت دا شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اعتکاف همیشه دپاره کړی دی.
دویم فضیلت د اعتکاف دا واورو منګه مسلمانان. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دی چی من اعتکف یوما ابتغاء وجه اللہ تعالی چی چاہد اللہ رب العالمین در رضا دا پارا یورز اعتکاف وکا یورز اعتکاف دا اللہ در رضا دا پارا جعل اللہ بینه و بین النار ثلاث خنادق اللہ رب العالمین با دغ انسان او د جہنم پا مابین کی دمر لروال راولی لقدر خندقنا او بیا فرمائی کل خندق ابعد مما بین الخافقین ہر یو خندق دا دمر غٹ دے لگا سنگ چی دا زمکی و دا اسمان پا مابین کی پاسیلہ دا نو چی یو رز دا اللہ دا رضا دا پارا اعتکاف وشا نو دری خندقونا پا یوی رز پا مقابلہ کی اللہ رب العالمین دا انسان دا جہنم نلری کی او یو خندق دا اسمان و دا زمکی مسافت پا مقدار باندے دے سمرلوی پزیلت دے دا شان دویم پزیلت دریمہ دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ندام روایت دے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المعتکف نبی علیہ السلام دا اعتکاف کو ان کی بارہ کی ویل دی کہ هو یعکف الذنوب دا اعتکاف کی دا گناہننا دا اعتکاف والا زان دا گناہننا بندی او نبی علیہ السلام فرمائی وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا دا انسان دا پارا دا معتکف دا پارا دا اعتکاف والا دا پارا نیکی جاری و نیکی لکلکی گی كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا لکا سنگ چی انسان باہر کمی نیکی گئی دا اعتکاف دا وجنا ددن سا اعمال پاتی شوی دی اغا اعمال وس نشی کولے نو دغا اعتکاف والا تا پا پری کے پا ناستا باندی پا جماعت کی دے ناستے ہو اغی ثواب ورطا اللہ ورکی مثلا لکر جنازی منز دے نشی وطے اغیلا چکل جنازہ پا جماعت کی نو ہے کہ شاملی دے شی خو بار تولے نشیت لے دا غی ثواب اللہ رب العالمین دندا پا جماعت کی پناست ورکی چی دے باہرو دیو بیمار تپوس بے کاؤ او دا بیمار دا تپوس چی کم پزائل دی کم پزیلتون دی چی سار کی سکلار او یا ذر ملائک داغد پارا ماخام پور دعاگان غواری ماخام کی سکلار دا سار پور او یا ذر ملائک اغل دعاگان غواری دغا ثواب اعتکاف والا تا پتایارا پا جماعت کی ملوی گی او دس نور چی سمر اعمال دے باہر کولی شی کدے پا اعتکاف کے نوے ناس دیر تبلیغ دا پارم تا وز دا اعتکاف دا وجن نشیت لے اغا ثواب اللہ رب العالمین دل تور کئی دے پا درسونو کی شامل دے شو باہر چی کم دا درسونو دعاگانی دی اختتامی پائے کی شاملی دے شو دا اعتکاف دا وجن نشت لے اللہ رب العالمین دل دا غی اجر پتیار باندی پدغ جماعت کی پناست باندی ورکی بل فضیلت دلیل پارا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی چی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائی من اعتکف عشرا فی رمضان چاچے لس رضی اعتکاف پر رمضان المبارک کی وکا دغ انسان تا دمر ثواب ملاویگی کانا کا حجتین و عمرتین لکا چی دغ انسان دو حجون کڑی او دو عمری کڑی دا دو حجونو او د دو عمرو ثواب اللہ رب العالمین دغ انسان لور کئی او دا اعتکاف عزت مندو دا خوی پزیلتون شنوریم پزائل شتا
خدا د عمل د پاره پوره دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې اعتکاف باره کې داغت دقه یو فضیلت داغت د پاره پوره دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ټول مدنی دور کې کړی دی او دا سنت علی الکفایه دی. سنت علی الکفایه دی ته ویل کېږي چې ټول کلی کې محله کې اچا مونکه نو ټول باندې ګناه راغله او د ترک سنت مرتکب شو، سنت عمل پرېښودو. او که چېرته ټول کلی کې محله کې یو قسم وکړه د نورو غاړه په دې باندې ازادېږي او فضیلتونه یې دغه ډېر زیات دي. دا اعتکاف دا مونږ کله کوو؟ نن ورځ چې نن شلمه روژه ده، د دې شلمې روژې د نور د پرېوتلو نه مخکې چې ماښام کې نور لا نه وي پرېوتی، د هغې نه مخکې انسان جومات ته داخل شي. چې جومات ته داخل شو بس او نیت د اعتکاف وکړي. نیت دې ته ویل کېږي عزتمندو که چېرته رضنه څوک تپوس وکړي چې ته څه کې او دې بغیر د سوچ نه بغیر د فکر نه وایي چې زه اعتکاف ته راغلی یم، دقې ته نیت وایي چې د په زړه کې دا خبره شته چې زه اعتکاف دپاره راغلی یم جومات ته، د دې لپاره نیت دی. نو نن د شلمې روژې د ماښام د مانځه نه مخکې د نور د پرېوتو نه مخکې جومات ته داخلېدل په نیت د اعتکاف سره. بیا د دې پریزونه نو پریز د ټولو نه زیات غټ پریز د دې دا دی چې د جومات نه به بې ضرورته نه وځي. دا ټول نه غټ پریز په دې کې دا دی. د ضرورت خبرې هغه هم کولی شي. ځینې خلک د په اعتکاف کې د خبرو نه روژه کي، نو د خبرو روژه په دې امت کې حرامه ده، نشته. د ضرورت خبرې کولی شي او که په عام ترتیب باندې چې څنګه مسلمانان خبرې کوي د هم کولی شي، خو د ضرورت نه زیاتې خبرې به نه کوي. او دارنګې اوس یو انسان وایي چې زما اعتکاف مات شي نو بیا به څه کوو؟ نو دومره غټه خبره نه ده عزتمندو چې کله اعتکاف د چا مات شي د هغې قضا بیا ډېره اسانه ده. لکه اوس مثال په طور باندې چا اعتکاف شروع کړو د نن نه او د ده نه یوه ورځ اعتکاف مات شه، د څه عذر په بنا باندې اعتکاف دې مات شه، دی به بیا دوباره نیت وکړي او خپل اعتکاف به جاري وساتي. او چې کله رمضان تیر شو د رمضان المبارک نه وروستو د اختر نه وروستو یو شواروز د هغې قضا به راوړي. یو شواروز یوه ورځ او یوه شپه روژه به اوسه نسي. 10 ورځې راګرځولو ته ضرورت نشته دی، بلکې یو شواروز د هغه وروستو بیا قضا راوګرځوي. دا هم آسان دی. او دغه شان د ضرورت نه ما تاسو ته وی چې د ټولو نه غټ پرهیز په دې کې دا دی چې د ضرورت نه بغیر به د جومات نه بهر نه وځي. د جومات حصه مسلمانان یاده کوي. د جومات حصه هغه ده چې پای کې مسلمانان مونځ کوي. د اودسونو ځای در جومات نه دی، در جومات نه اضافي ځای دی، دا په جومات کې شمار نه دی. د پیزار ځای دا په جومات کې شمار نه دی، دا د جومات نه بهر ځای دی، زیاتي ځای دی. نو مسلمانان به کوشش کوي د اوداسه ځای ته هم بغیر د ضرورت نه کوزیږي. هغه طبعي ضرورت دی اودس دپاره وتلی شي. او غسل کې مسلمانان دا خبره واورئ چې کوم اعتکاف ته کینئ نو غسل هغه غسل چې په تا لازم شوی دی، فرض غسل دی، هغې دپاره مسلمان وتلی شي. د دې نه علاوه سنتي غسل له هم نشي وتی. د جمعې ورځ ته غسل کول سنت دي، نو هغې له وتل هم چې کوم ده نو جایز نه دي. دغه شان د ګرمۍ د ختمولو دپاره یا مستحب غسل یا سنت غسل د هغې دپاره که یو مسلمان ووتو اعتکاف یې ماتېږي، بلکې صرف لازمي غسل چې په ده باندې فرض شوی دی
هغه غسل هغه د پاره وتلی شي او هغې له ضرورت هغې ته جایز دي. دغه شان دا مسلمان که دی لاړو اوداسله د اوداسه نه وروستو دی د چا سره ودرېدو یا موبایل باندې خبرې کوي، په دې سره د اعتکاف ماتېږي. ورغې غسلخانې ته باتروم ته هغه بند و، هغه ټایم کې څوک پکې و، هغه انتظار دی کولی شي، بالکل اوله جایز دی. خو بې ضرورته هلته به ایسارېږي نه، که نه په دې سره اعتکاف هغه ماتېږي. کپړې بدلول په دې کې جایز دي. دا شانته کې د مسواک دپاره د ټوپیس استعمالولو دپاره خصوصي نشي تللی، د اودس سره یې کولی شي. چې صرف یو انسان د دې جومات نه روان دی کته غسلخانو ته او د اودسونو ځای ته چې زه مسواک استعمالوم، نو د صرف د مسواک دپاره نشي تللی، اودس کوي نو بیا ځان له دا کولی شي. نو دا د دې یو څو فریضونه شو، د دې نه علاوه نور هم دي و انشاءالله تعالی فضیلتونه زیات دي. چې څومره ډېر مسلمانان اعتکاف ته کیني نو فایده به وي، او چې څومره مسلمانان ځان له ځان له کیني نو هله به پیدا بیا ډېر هم اعلی ډېره اوچته پیدا به وي. د اجتماعي په ځای باندې دا انفرادي ډېر بهتر دی، ځکه دا تنهایي غواړي چې څومره د تنهایي په دې کې تلاوتونه وشي او خصوصا لیلة القدر په دې کې راګیر شي. ایک نور هیڅ پیدا دی نه کنه، کم از کم لیلة القدر خو خامخا په د اخرنو لسو شپو کې ده. نو چې د لیلة القدر په شپه باندې تا باندې راشي او ملائک ولیکي چې دا سړی په لیلة القدر کې په اعتکاف کې ناسو، اگر که ته ودی، اگر که ته اسې ناسې خو جومات کې خو ناسې اعتکاف ته ناسې، نو د دې وجې نه که یو انسان ودم دی په دې لیلة القدر په شپه باندې بیا هم در پیدا ده، او پیدا یې ځکه ده چې دا خو یو عمل دی اعتکاف. لیلة القدر په شپه دا ولیکلی شي چې دا سړی په اعتکاف کې ناسو. نو دا داسې شوه د لیلة القدر کې یو انسان اعتکاف ته ناسو لکه 83 کاله او 4 میاشتې چې مسلسل د اعتکاف ته ناسو، ځکه د 0 میاشتو نه هغه بهتره ده. ماشاءالله فضیلتونه زیات دي. بیا اعتکاف په 3 قسمه دی. دا کوم اعتکاف چې دی دا نن چې به موږ کم مسلمانان کینی د ماښام د نور د پریوتو نه مخکې دي ته سنتي اعتکاف وایي. دویم نمبر اعتکاف دی نفلی اعتکاف دا یوه ورځ هم کولی شي، یوه ګنټه هم کولی شي، 2 ورځې هم کولی شي، څومره چې ستا خوښی. لکه اوس موږ د جومات ته رالو، نیت د اعتکاف دی وکړه، دا نفلي اعتکاف دی. ته رالې او د مانځه په انتظار کې ناسې دا او د اعتکاف نیت دی وکړه، دې ته نفلي اعتکاف ویلی کېږي. نو کم مسلمانان چې هغې ته عذر دی او هغې سنتي اعتکاف نشي کولی، نو انشاءالله تعالی ځان له ورځې خاص کو او پای کې که د ورځې نشو کولی نو چې د شپې که ته وایې چېرې د ورځې مې عذر دی، کارونه دي، روزګارونه دي، نو د شپې صرف د شپې اعتکاف هم ستا لپاره جایز دی. او نفلي اعتکاف په دغې ته ویلی کېږي، سنتي دغه بل دی. او یو دی نظري اعتکاف، هغه هم جایز دی چې هغه د رمضان نه بغیر هم انسان کولی شي. چې چا نظر منلی چې زما دا کار وشه زه به اعتکاف وکړم، دا هم عبادت دی. خو د اعتکاف دپاره روژه لازمي ده. که انسان کله هم اعتکاف کوي د رمضان نه بغیر هم کوي، نو د هغه دپاره روژه نیول دا ضروري دي، لازمي دي. نو سنتي اعتکاف انشاءالله تعالی نن شلمه روژه د دې د نور د پریوتلو نه مخکې به دغه اعتکاف ته مسلمانان کینی. انشاءالله تعالی کوشش وکړو، محنت وکړو. الله رب العالمین دې په دې خبرو د عمل